او الله جل جلاله فرمائی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې کله تا هغه نیټه راله او د ستا د ژوند اختتام وشو او سر ته د الله په نیز باندې ورسېده، الله فرمایي ستا په دغه اختتام کې سیکنډ هم نه لګي او سیکنډ په هغې کې رستوالی او تاخیر هغه پکې نه راځي، بس چې زندگی د پوره شوه رب فرمایي د زما په حکم باندې په آخرت نه ماله راځي. په دې کې هیڅ چا اختلاف نشته. مرګ داسې یو اټل حقیقت دی، داسې مونږ او تاسو په ذهنو کې دی. اوس مونږ او تاسو له پکار دی چې مونږ او تاسو دا په دنیا کې مگن یو، مگن مشغول یو په پیسو کې او په وټه ګټه کې. هغه آخرت د سوچ او د مرګ فکر او سوچ هغه ما استاد ذهن نه تقریبا بالکل ختم دی. یعنی څوک بمری مونږ او تاسو سوچ دا دی چې اعلان وشي دا خو د زما اعلان یا د ستا اعلان نه دی، دا به د چا اعلان وي، دا به څوک وي، دا به څوک مړ وي. ما او تا خپل ځان دپاره نه ګړو، ما او تا په ذات او په بدن باندې برازي، په دې کې 1% شک هم نشته. خو کلم داسې ګړلی هم نه دی. او هغه وجه څه ده؟ هغه وجه دا ده چې دنیا سره دومره محبت دی او مال سره دومره محبت دی او په خپل ژوند باندې دومره مین یو او دومره ورسره مینه ده چې هغه حقیقي شی چې موت دی او سینکړو آیاتونه د قرآن کریم په هغې باندې ګواه دي. زما او ستا د ذهن نه او زړه نه داسې وتی دی لکه دا مرګ چې ما او تا دپاره نی، دا بل چا دپاره وي. داسې نه ده صاحبه، ته به ذهني طور باندې تیار اوسې، هغه هر ټیم راتلی شي. او زار ته یو خبره کومه، ګوره دا یاد ساتئ، مرګ دپاره بیمارېدل شرط نه دي. ډېر بیماران ګرځي، ډېر روغان مړه شي. دا مر سره یاد ساتئ چې مرګ دپاره زړېدل بوډا کېدل دا ضروري نه دي چې ته به مرې اله چې کله بوډا شي زوړ شي، ته به مرې اله چې کله بیمار شي، یا کور نه کله ووځې په کور کې به ماله څنګه مرګ راځي. زه خو کور نه نه یم وتی، دا شرط نه ده. یا زه به په سفر کې یم بیا به مرم، که په کلي کې یم بیا به نه مرم، یا زه غریب یم زه به مرم، که زه مالدار یم نو زما نه به اجازه غواړي فرشته زه به نه مرم. دا شیونه پکې نشته. علما څه فرمایي؟ راتګ په ترتیب باندې دی او تګ دا بې ترتیبه دی. دا یاد ساتئ چې دا تاسو په ذهن کې دا خبره نه او دا ان ټایم تاسو څه ساتئ ځان سره یاد یې ساتئ او داسې یاد ساتئ لکه څنګه چې زما او ستا محبوب محمد مصطفی علیه السلام خپل ځان سره یاد ساتلی دی، داسې یاد ساتئ.